أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. سورة بقرة دا آيات نمبر 155. ولنبلونكم او خامخاب مشتاص امتحانو بشيء فيوشي من الخوف كبيروي والجوع الوجوي ونقص كموالوي من الأموال دمالون والأنفس دزانون والثمرات او دميوو وبشر الصابرين او زيري ورکړه صبر کوونکو لره. دا آیات د مخکې آیات سره ربط دادی. په مخکې آیاتو کې په صبر او صلات سره د کومک غوښتلو امر راغلی او بیا ورسته د مجاهدینو د شهداو په ارتباط خبر راغله. نو ورسته الله عزوجل فرمایي چې دا امتحانات، نو اوس په دې امتحاناتو وضاحت کوي چې پر تاسو باندې به موږ خامخا یو امتحان راولو او د دې امتحان مختلفي طریقې کې دای شي. یوه طریقه هغه دا ده چې بیره بوي، لوږه بوي او دې ته ورته نورې. نو ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، او خامخا به موږ تاسو امتحانوو بشیء په یو شي باندې من الخوف د بیرې، یعنی موږ به تاسو په دې امتحان کو چې تاسو حقیقت د رضا او تسلیم د الله عزوجل دین ته تسلیمېدل او د الله په فیصله باندې راضي کېدل دي. په دې کې ترڅونه اندازه تاسو کامیاب کېږئ. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. من الخوف بیره، مثلا د دې بیره چې دشمن برازي، او یاد دی بیرې چې نور مختلف شدائد او حوادث به پیښیږي. والجوع او د لوږه ورازي. ونقص من الاموال، کم بد مالونو، والانفس او د ځانونو، والثمرات د میوو. په دې ټولو قسمو کې موږ تاسو امتحانوو. وبشر الصابرین، خو چې څوک کامیاب سو هغه صابر دی. او د صابرانو په ارتباط دا قاعده ده چې وبشر الصابرین، صبر کوونکو ته زیری ورکړه چې هغوی ته د جنت او د کامیابی زیری ورکړه. امام شافعی رحمت الله علیه وایي د بیرې حالت دا دی چې یو سړی د دشمن څخه په وهم کې، او د لوږې حالت دا دی چې سړی روژه نیسي. د نقص من الاموال مقصد دا دی چې یو سړی زکات ورکړي. والانفس دا چې په جهاد کې باندې خپل اولاد دا د لاسه ورکړي، ځان به د لاسه ورکړي. والثمرات هم د میوو د دې څخه مراد عشر و دا شأن دي. دا د امام شافعي رحمه الله مقصد دی. په اصل غرض د آیات څخه دا دی چې په هر قسم صورتونو باندې ممکنه ده چې پر تاسو باندې به امتحان راځي. نو کله چې دا امتحان رالی، او د امتحان په موقع کې به تسلیم او رضا وي، یعنی د الله عزوجل حکم ته تسلیمېدل او په هغه راضي کېدل. دا کار د صابرانو دی. او د صابرانو د پاره قاعده دا ده چې زیری ورکه چې هغوی به د الله عزوجل د رحمت مستحق ګرځي. الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون. او دا صابران خلق دادی اذا اصابتهم، الذين دا صابرین اغا خلق دی اذا اصابتهم مصیبه چې کله ورسیږي هغوی لره مصیبت څه مصیبت. اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله وانا الیه راجعون. قالوا نو دی وای انا لله، یقینا موږ لله یوازې الله عزوجل رایو، وإنا یقینا مر الیه د الله عزوجل طرف ته راجعون، ګرځیدونکي ورتلونکي. دا د صابرینو عادت او د صابرینو مزاج بیانې چې د صابرینو عادت دا دی چې مصیبت ورته ورسیږي نو دا کلمه وایي. یعنی د چا چې دا عادت وي هغه داسې وي. الذین اذا اصابتهم مصیبه،
دا هغه کسان دي چې کله ورسیږي هغوی لره مصیبتون څه مصیبتون نکره راوړل سوی دي. مراد ورڅخه مصیبت دی مطلق مصیبت، دا که په هر شی باندې مصیبت ورته ورسیږي. لکه مخکې چې کوم شأن ذکر سو، دا مخکې څو شأن چې ذکر سول تخصیص په دې کې مقصود نه دی، بلکې هغه فقط د مثال په شکل ذکر شوی. نو په هر قسم مصیبت چې هغوی ته ورسیږي نو هغوی دغه مصیبت په زړه باندې یوسي او دا وایي چې انا لله و انا الیه راجعون، یعنی یقینا موږ سره د مال سره د اولاد حقیقتا لله یوازې الله عز وجل ریو، یعنی موږ یوازې د الله عز وجل ملکیت یو. الله عز وجل مالک حقیقی دی او مالک حقیقی ته اختیار دی چې په خپل ملک کې هر قسم تصرف وکړي. د مملوک د تنګېدو او یا د مملوک د خوابدېدو هیڅ معنا نشته چې دی ځان خوابدېږي. و انا الیه راجعون، و انا یقینا موږ الیه دغه الله عز وجل را راجعون دوباره ګرځېدونکي یو د دنیا څخه، یعنی د دې ځای د نقصاناتو په بدله کې براته الله عز وجل د آخرت اعلی نعمتونه راکړي. نو دا کلمه بوایي، دې ته کلمه الاسترجاع وایي، یعنی چې کله چاته مصیبت ورسیږي نو انا لله و انا الیه راجعون وایي. په دې ارتباط باندې مفسرینو د صبر په ارتباط او دغه کلمې د استرجاع په ارتباط خورا ډېر تفصیلی بحثونه نقل کړي. اول دا چې دغه کلمه د انا لله و انا الیه راجعون یوازې و دغه امت ته ورکړل شوی او بل چاته نه ده ورکړل شوی. حضرت سعید ابن جبیر رضی الله عنه وایي چې کچیرې دا کلمه حضرت یعقوب علیه السلام ته ورکړل شوی وای نو دا کلمه به د یوسف علیه السلام د غم په وخت کې نه وای ویلې چې یا آسفه علی یوسف، ای غم او پریشانی پر یوسف علیه السلام، بلکې دا کلمه به ویلې. په دې کلمه کې الله عزوجل د مؤمن بنده د اطمینان او سکون د پاره ډېر بهترین او عظیم شان مضمون یې شي چې کله یو بنده ته مصیبت ورسید، هر قسم مصیبت شي، نو دای فوراً د ځان سره دا فکر وکړي چې دا زما ملکیت نو، دا زما شی نو، بلکې دا د الله عزوجل ملکیت او الله عزوجل لري اختیار دی چې په خپل مملوک کې څنګه تصرف کوي کولای شي. او دا کلمه چې کله سړی وایي او د دې کلمې په معنا هم پوهیږي نو فوراً د الله عزوجل طرف ته تقدیر ته عقیده جوړي او دا د اطمینان تر ټولو لویه او بهترینه ذریعه ده. دومره مسله دا ده چې د دې کلمې په ویلو کې انسانان دې شي ته هڅول کېږي چې تاسو په دې پوه شئ چې تاسو عاجز یاست، مخلوق یاست، د خپل ځان واک او اختیار نه لري. نو د تکبر څخه په اعمالو کې د ریا څخه ځان وساتئ. ټول افعال یوازې الله عزوجل لره وکړي. تفسیر قاسمی تقریبا 22 فواید د دې کلمې را نقل کړي چې په دې کلمې کې کم ثوابونه او کمې فائدې. خو په دې کې دوه شی ډېر مهم دي چې سړی په نظر کې وساتي. یو دا چې په موقع باندې ووایي، موقع یې دا ده چې د هر مصیبت په وخت کې دا وویل شي. ځینې کسان دا کلمه نه وایي، کله یو مصیبت او یو پریشانی ورسي بس خپل आवाज ونیسي. دا صحیح طریقه نه ده، بلکې د مصیبت په وخت کې دا کلمه ویل سنت طریقه ده، باید سړی وایي. او بل دا په دې کلمه کې دا د قالو کلمه چې ورسره ده دا د الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو د پاره ده، یعنی کله چې توایه قالو بنو نو سره وایي. ځینې کسان په دعا کې دا قالو مو سره زیات قالو انا لله و انا الیه راجعون. دا قالو خو نو دغه واقعي بیانول د پاره راځي. او بل خبره دا ده چې حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمایي چې کله یو بنده ته مصیبت ورپیښ شي او دا کلمه وایي اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي بدله، او ماته د دې بدل په عوض کې راک، نو یا الله عزوجل به دغه شی په عوض کې ودته بهترین شی ورکړي، یا به هغه برکات چې په دغه شی کې و په کوم بل شي کې به ورته کشیر. نو یو خدا چې
د دې ویل سنت عمل دی او پر عام مصائب باندې ویل کیږي کچيري یو مصیبت مسلمان ته رسیدلی یا الله سپورسي یا شپورسي یا انسان وفات سي او یا په مالونو کې نقصان راشي په دې ټول کې باید سړی وایي اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون. دا د زیری تفصیل بیانی چې دا تزیری ورکه دي کسانو ته هغه زیری نو چی شي دي هغه دا دی اولئک علیهم صلوات من ربهم چې داخل علیهم فضیبانی صلوات مهربانی دی من ربهم د دې د رب د طرفه ورحمت او رحمت دی واولئک هم المهتدون واولئک هم دی اولا المهتدون فهدایت باندې دي یعنی دوی تدری انعام ورکول کیږي یو انعام دا دی چې الله عزوجل به پر هر کس باندې جلا نعمتونه او انعامات کوي. دوم دا چې دوی به د الله تعالی د عام رحمت خاوندان ګرځي او دریم دا چې دوی ته به الله عزوجل هدایت کوي یعنی دوی به د خدای عزوجل په تقدیر باندې عقیده پیدا کوي او د دې بشارت مضمون دا دی اولئک دغه خلق علیهم پردی باندې صلوات مهربانی دي د الله عزوجل د طرفه جدا من ربهم د دې د رب د طرفه ورحمت او عام رحمت دي تمام عالم ته بالاشتراک واولئک هم اولئک دغه خلق هم دوی المهتدون په هدایت باندې دي چې په دې باندې فوس ولا چې مشټول د الله تعالی ملکیت یو په دې باندې فوسول لیکن او صبر کې څو شی پکار دی په صبر کې اول دواره دا پکار دی چې چاته مصیبت پیښ شو هغه اوله مرحله کې به دی صبر ورسته خو طبعا انسان صبر کوي ولیکل چې نعمت زائل شي نو په دې باندې خو ورسته خپل انسان صبر کوي او پر هغه صبر باندې ثواب نشته بلکې ثواب پر هغه اول واره باندې دی چې مصیبت پیښ شو انسان خپل ټوله معامله الله تعالی ته حواله کړ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام سره ملګریو نو یو ځای دی قبرستان سره تیرې دی یو شذ ناسته د قبر ته جاړي پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې اسبری صبر وکړه په دې باندې ځان مو پریشان کړو نو هغه پیغمبر علیه السلام ته جواب نکیو ورسته چا ورته ویل چې دا د الله پیغمبر وو او تا ته دا خبره وکړه او تا جواب ورنکې یعنی خپل کار ته دوام ورک نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراغ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې ما ته پیژندلې نه نو پیغمبر علیه السلام ورته انما الصبر عند صدمه الاولى د صبر ثواب په هغه اوله پیښه کې کله چې سړی یو دم پیښه ورته راشي په هغه وخت کې صبر وکړي نو ثواب حاصل نو مطلب دا چې ورسته ستا کم حالت راځي باید د مصیبت په وخت کې دی اول هغه حالت نو پر دې به الله عزوجل سړی ته اجر ورکړي. دوم دا چې سړی به د مصیبت په وخت کې د غیر شرعي ټولو کارونو سزا نساتي. پیغمبر علیه السلام فرمایي لیس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوه الجاهليه چې هغه څوک زما د امت څخه نه دي چې د مصیبت په وخت کې خپل باړخوګان وي او گریوان سری او هغه چې کلمات استعمالي چې د جاهلیت کلمات دي یعنی غیر شرعي کلمات تر خپل راباسي د ازما د امت څخه نه دي دا منع ده دا غلطه ده د دې ته بسړی ځان ګوري. او بل دا خبره ضروری ده چې د مصیبت په وخت کې چاته مصیبت ورسیږي نور کسان باید دته د مصیبت په وخت کې تسلی ورکړي او د تسلی د پاره درې کلمات راغلي غفر الله میتک الله عز وجل لستا و مړی ته مغفرت وکي وعظمك الله اجرك الله عز وجل دې تعالی اجر درکي واحسن الله عوضك او الله عز وجل دې ته د دې بهترین عوض درکي. دا د دې مصیبت په وخت کې د تسلی په وخت کې هغه کلمات دي چې سړی و چاته استعمالي او چې کوم چاته مصیبت ورسي تر درو ورځې پورې هغه ته پر دې خپل مصیبت باندې په شرعي حدود کې دنه غم کول رواج هغه دا چې د یو ځای کښینی خلق دته د دعا د فار راضي
او د تسلی ورکی او د میت ته دعا کوي. په کله چې وای سړی یو واري د تراغلی بیا به ناراضي، بیا منع دی، یعنی بار بار به سړی ناراضي. تر درې ورځې اخواته بیا دغه سړی سره د غم په مناسبت کښینستل د هغو خلکو د پاره چې هغوی یو واري راغلي دي دا بیا منع دی، حرام عمل دی، دا په شریعت کې منع دی. نو کوم خلک چې د قریبان وفات شوي او بیا یې دا نور قریبان یو واري فاتحه کې شرکت کړي، په جنازه کې شرکت کړي، په اختر کې بیا را رواني، ودا دومړی اختر دی، ودا اومه ده، ودا اتمه ده، ودا څلوېښتمه ده، ودا کلین دی. دا کلین ولا که څنګه تورې دي، پښتو لغت دی که فارسی لغت دی، نو دا کلین دی. دا حرام عمل دی، جایز نه دی، دا منع دی. ځکه اصل کې خبره دا ده چې دا ولې منع دی. دا ځکه منع دی چې اصل آخرت د مؤمنانو دپاره مهم دی، دنیا دونه مهمه نه ده. یعنی د دې څخه تلل باید سړی د ډېر مقصودي و نه بولي، دا خو یو عادي مسله ده، یعنی ټول ځینې روان وي، دې څخه ولې سړی دونه زیات پریشان شي، باید دونه ډېر ورباندې پریشان نشي. او بل دا چې کچیرې په شرعي حدودو کې دننه سړی د چا د غم په وجه باندې وژاړي او اوښکې ځینې توی سي، خو د هغه څخه دغه اعمال چې غیر شرعي اعمال صادر نه سي، نو دا بیا پروا نه لري. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د خپل زوی ابراهیم رضی الله عنه په وفات باندې پریشان او د هغه په وفات باندې جړله، لیکن دا اوښکې ځینې تویېدلې. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه عمل د امت ته ثابت دی. صحابه پوښتنه ځینې کوي چې ته پر ژړا باندې رد کوې، یعنی وایي چې څوک دې نه ژاړي. پیغمبر علیه السلام ول دغسې ژړا منع نه ده، او دا یې ویل چې انا یا ابراهیم بفراقک لمحزونون، نو ای ابراهیم ستا په جړاوالې موږ غمجن یو. نو د غم اظهار منع نه دی، خو په شرعي حدودو کې باید دننه. او دا مسلم علماء لیکلي ده که یو سړی ته پر خپل یاد سوي پلار یا مور یا پر بل قریب باندې یو وخت غم را تازه سي او دی صبر وکړي، وای عین یو ثواب حاصلي، لکه په اول ورځ چې پر صبر باندې څونه ثواب حاصل کړي، نو سړی به دا الله تعالی ته حواله کوي او دنیا باندې به دومره زیات اعتماد نه کوي. قالوا انا لله وانا الیه راجعون. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ان الصفا یقینا صفا والمروه او مروه من شعائر الله، دا الله تعالی د شعائر صدی. ومن حج البيت نو چاکه د کعبه حج وکي او اعتمر ای عمره وکړل فلا جناح علیه، پاغه باندې کومه ګناه نشته اند دې یطوف بهما چې په دغه دواړو ځایو باندې طواف وکړي. ومن تطوع چا چې په خوشحالي باندې وکړي خیرن د خیر کار فإن الله یقینا الله عز وجل شاکرون قدردان دی، قدر کوونکی دی د هغه د عمل، علیم فر علم لرونکی دی. ان الصفا والمروه د دې آیاتو د مخکنیو آیاتو سره مناسبت دادی چې په مخکنیو آیاتو کې د دې دوه درو آیاتو څخه مخکې الله عز وجل د يهودانو ځینې شبهات بیان کړي او مؤمنانو ته د هغو جوابونه ذکر کړ. نو د هغه شبهاتو څخه دلته اومه شبهه بیانې. هغه اومه شبهه دا ده چې کافرانو به ویل چې دا پیغمبر عجیب دی، موږ د دربارو څخه منع کوي، خپل بیا پر صفا او مروه باندې ګرځي وراګرځي، دا به نه منع کوي. نو په دې وجه باندې الله عز وجل د دې شبهه جواب ورکړي. او بل دا چې الله عز وجل دا بیانوي و مؤمنانو ته چې کوم شان درته الله عز وجل امر وکړي، نو هغه تاسو د خلکو د شبهات په وجه باندې مه پرېږدئ، بلکې عملي کوئ. ان الصفا یقینا د صفا والمروه او مروه، صفا یو غونډۍ ده چې د مکه مکرمه په ختیځ کې، یعنی د مکه مکرمه د ختیځ طرف ته چې د شرق طرف دی، د شرق طرف ته پرته ده، او 240 متره د صفا او مروه تر مابین فاصله شته. د داغه غونډۍ پر برابر باندې بیا بلې وا غونډۍ ده چې هغه ته بیا مروه وایي. د دې په ارتباط باندې مفسرینو لیکلي دي چې د جاهلیت په دور کې دلته دوه بوتان پراته،
یو بت د صفا پر غونډي باندې وو د عصاب او یا د اصاب په نامه باندې او یو بل بت به د دې مروه په غونډي باندې فروت کو چې نائله نومې دی. د جاهلیت په زمانه کې د مشرکانو ترتیب داو چې چا به د عزابت په نامه باندې حج شروع کړیو نو د هغه د پاره بیا د منع او چې هغه د صفا او مروه تک کولای، ځکه بیا وای دلته د نورو دوه بوتانو احترام راتلی او د هغه بت به احترام راتله، نو دا به نه کوي. او چا چې به بیا د عزا په نامه باندې طواف نه شروع کړي هغه ته بیا د دې اجازه. نو کله چې مسلمانان صحابه کرامو کې چا ایمان راوړي چې مؤمنان سو صحابه سو نو هغوی ته به هغه په خوانی حالت دا بوتان اوریادي دي. نو شبهه به فزړی کې و چې دا بڅنګ سلسله. نو الله عزوجل د دې دغه شبهه لري کړه او د صفا او مروه په سعی کې د هیڅوک شبهه نه کوي. ولی ان الصفا یقینا صفا والمروه او مروه او د دې تر ما بین سعی من شعائر الله، دا الله تعالی د شعائر څخه دي. شعائر دا جمع د شعیرتون ده او شعیره وای په حقیقت کې نشانی او علامات، ټول هغه احکامات چې د الله عزوجل د طرفه پر بنده باندې فرض وي او بنده ته کول عبادت وي او بنده ته په هغه کې اختیارات نه وي، هغه ټول عبادت ته شعائر ویل کیږي او هغه د دین علائم دي. د مثال په توګه المنځ دی، زکات دی، داس حج دی. وسپدی کې بنده ته په تغییر او تبديل کې اجازت نشته. دا ټول عبادت ته شعائر ویل کیږي. عبادت دوه قسم دي، یو هغه عبادت دي چې بنده ته پاغي کې اختیار ورکړل شوی. د مثال په توګه صدقه ده، دا یو عبادت دی، بنده اختیار لري لږ کوي ډیر کوي په کوم ترتیب باندې چې دی کوي کولای شي، هغه کوم ز شرعي حدود ستا. او یو هغه عبادت چې د په مقدار دا غرنګ په کیفیت او په وخت کې تغییر او تبديل نشي راوستای. د مثال په توګه فرض منځونه دي، مقدار یې کیفیت یې وخت د شریعت د خوا څخه تعین شوی دي، بنده ته په دې دروس سره کې اختیار نشته چې وی کې تغییر او پکشوار کې یا تعداد ور بدل کې او یا وخت ور بدل. دا رقم حج دی، په حج کې دغه اعمال چې دي مقدار یې کیفیت او وخت د شریعت د خوا انتخاب شوی دی، بنده ته اختیار د دې نشته چې یا وخت بدل کې یا په مقدار کې کمی راولي او یا کیفیت ور بدل کې. نو علما وایي چې کم، کیف او عین دا درې سره په عبادت کې شرازی هغه ټول عبادت شعائر بلل کیږي او په کومو کې چې بیا دا نه هغه ته بیا شعائر نه ویل کیږي. د مثال په توګه نوافل دي، تکولای شي 2 رکعات کې، 4 کې، 5 کې، لس کې، مافشینه کې، ماشامه کې، کوم وخت چې کې ته شریعت اجازه ورکړي. صدقه د مثلا لږ کې ډیر کې هر وخت کې شریعت ته اجازه ورکړي، نو هغه ته به شعائر نه وایي. نو دا صفا او مروه د شعائر څخه دي، مطلب دا چې د الله تعالی د دین د نشانات څخه دي او د حج په عبادت کې شامل عبادت دي. نو کایب مختصر دادی چې حضرت هاجره رضی الله عنها چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام په مکه مکرمه کې پرې شو دله، نو خپل زوی د تندې او دا د خپل لوجې ته ودیغه غونډې ته ولاړ او خپل زوی د مقام ابراهیم سره پرې شو دی. اول د صفا غونډې ته وخت په دې نیت باندې وختل چې کېدل شي کوم سړی وویلی نو د هغه څخه د کم شي غشتنه وي، نو د دغه غونډې څخه به د دې زوی دې ته په نظر ورتلی. بیا چې وکړل تلله د مروه د غونډې طرف ته، نو التبه بیا په دالاري په مابین کې چې دا به د غونډې راکښته کېدل، دا زوی به جنین آمیدي. نو د دین آمیدو په وخت کې بیا څه تیز تک کاوه چې دا تقریبا 40 متره در 45 متره پورې ساحه ده. بیا به چې الته پورته سول نو بیا به د زوی په نظر ورتلی. نو تقریبا 4 ځله د صفا تر مروه پورې تک شوی دی او 3 ځله بیا د مروه تر صفا پورې کیږي چې ټوټل 9 ته جوړیږي. الله عزوجل د دې دغه عمل د ابراهیم علی السلام د قربانی په واجه دومره مقبول وګرځاوه چې اوس دغه عمل د انسانانو د پاره د مؤمنانو د پاره عبادت ګرځول شوی
چنانچه په طواف کې د حج په مسائلو کې د سعی یواري کول دا واجب ده، او دا غرنګ په عمره کې هم دا واجب ده. وان الصفا والمروه من شعائر الله، دا الله تعالی د شعائر څخه. پیغمبر علی السلام چې راغلی اول د صفا څخه طواف شروع کړ، او ویل چې الله عز وجل ما اول د صفا کلمه راوړې ده. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه، نو هغه څوک چې حج وکي البيت د کوټې. فمن حج چا چې حج وکي البيت د کوټې، مطلب دا چې د بیت الله د حج اراده یې وکړه. حج په لغت کې قصد او اراده ته وایي، او په اصطلاح کې وایي عبادت مخصوصه فی مکان مخصوص فی وقت مخصوص فی زمان مخصوص. و یو مخصوص عبادت دی په یو مکان مخصوص کې دی، او په یو زمانه مخصوصه په یو خاصه زمانه کې دی. دته د حج عبادت وایي. او اعتمر او یا عمره وکړه. عمره په لغت کې زیارت ته وایي، او په اصطلاح کې درې شیان غواړي: احرام، پر کعبه شریفه باندې یو طواف، او د صفا او مروه تر مابین سعی. سعی د صفا او مروه تر مابین په عمره کې دا زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد واجب ده. په پریښودلو باندې په سړی باندې دم لازمیږي، او دم وایي د یو حیوان قربانی ته، کاغه پسې کبزای. او بل د امام مالک او امام شافعی رحمت الله علیه په نزد باندې فرض ده، او د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په نزد باندې مستحب ده. فلا جناح علیه، نو په دغه کس باندې ګناه نشته. مطلب دا نه دی چې دا نو یوازې ګناه نشته، نو دا مطلب سو چې بس رواس و دا وجوب د نور زایو څخه ثابت دی. دلته خو فقط دا شبهه جواب ورکي. فلا جناح علیه، نو په دغه کس باندې هیڅ ګناه نشته، یعنی شبهه څه پکار نه ده، بلکې دا د خیر کار دی، او د خیر په ارتباط باندې زموږ دا ثابته ده. فلا جناح علیه ان یطوف بهما، چې طواف وکړي یو څوک بهما په دې دواړو باندې. نو کله چې موږ وایو چې پراغه سړي ګناه نشته چې طواف ور باندې وای، کنه شبهه به بیا څنګه وي؟ ومن تطوع خيرا، او څوک چې تطوع دا د تفعول باب د مبالغه د پاره انتخاب شوی دی. مراد ورڅخه په خپل خوشی باندې یو کار کول دي، په مقابل کې د کرهن لفظ راځي. ومن تطوع، څوک چې په خوشحالي سره وکړي خیرن د خیر کار دی، نیکی کار، فإن الله، نو یقینا الله عز وجل شاکر، داغه د خیر د کار قدر کوونکی دی. الله عز وجل د هغه د خیر د کار قدر کوي. علیم، فرع علم لرونکی دی د دې خیر کوونکی په نیت او اخلاص باندې. الله عز وجل فرع علم لري، نو د سعی کوونکی د اخلاص په مقدار به ورته ثواب ورکړي. ان الذين يكتمون ما انزل الله، ان الذين يقينا اكسان يكتمون ما انزل الله، چې پټوي هغه څه چې الله را نازل کړي دي، من البينات، واضح دلائل، والهدى، او د هدایت دلائل، من بعد ما بیناه، ورستر هغه چې بیان کړي دي هغه للناس خلق لرا فی الكتاب، په کتاب کې اولئک دغه خلق یلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لعنت وای فدی باندې الله عز وجل، ويلعنهم، او لعنت وای فدی باندې اللاعنون، لعنت وکوونکي. ان الذين يكتمون، د دې ځای څخه الله عز وجل د يهودانو او د نصرانيانو یو بل خباثت بیانې. هغه دا چې دوی به حقائق پټوله، او د پیغمبر علی السلام په ارتباط چې کوم خبرې وي دا به پټولې. نو دې آیاتو کې پر دې باندې یو سخت شدید وعید او زجر دی، او ربطم د دې آیات د مخکنی آیاتو سره دادی چې دا د الله تعالی شعائر دادی چې سړی باید ښکارا کړي. نو د الله د شعائر څخه یو در ټولو مهمه مسله دا و چې د پیغمبر علی صلوات و سلام رسالت، دوی د پیغمبر علی سلام رسالت دا پټ کړیو، او د الله عز وجل دغه شعائر په ارتباط خلک نه خبرول. نو په دې ارتباط د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره مناسبت بالکل ښکارا دي، او د شعائر اظهار، شعائر وای علامات اظهار ضروری دي چې سړی به ښکارا کوي، او پټول یې سخت لو سزا لري. او د شعائر استهزاء او فسقن دا کفر دی، ځکه دا د اسلام او د دین سپکاوی راځي.
نو ان الذين يقينا اكسان يكتمون ما انزل الله، ان الذين يقينا اكسان يكتمون چې پټوي ما هغه څه انزلنا چې موږ را نازل کړی دي، چې موږ را نازل کړی دي من البینات نواضح دلائل څه، یعنی چې په خپل ځان کې واضح دي، والهدى او هدایت، د هدایت دلائل چې د نور د فار د هدایت دلائل دي، من بعد ما بیناه، من بعد ما ورستت رهغه بیناه چې موږ هغه بیان کړی دي، یعنی په تورات او انجیل کې مو هم بیان کړی دي، للناس د فار د خلقو فی الكتاب په کتاب کې. اوس نو دغه توای کتمان د ما انزله، هغه شی چې الله عزوجل را نازل کړی دی د هغه کتمان کول پټول، دا یو ډیره خطرناکه مسله ده او ډیره لویه ګناه ده. په دې کې تقریبا 100 بحث راځي. اول بحث دا دی کتمان وای څه، کتمان وای د هغه شی پټولو توای چې په ژبه بیانول ضروری، د کوم شی چې په ژبه بیانول ضروری وي او ته پټ کې، دته په عربي کې کتمان وای. نو په لاس کوم شی پټ سي او یا چې په کالو یا په بل شي باندې کوم شی پټ سي، هغه ته بیا کتمان نه وای. کتمان یوازې د هغه تبلیغ او د هغه خبرې چې په ژبه بیانېږي او ښکارا کول یې ضروری وي او څوک یې پټ کې دی ته وایي کتمان. کتمان د الله عزوجل د دین کتمان کول دا حرام دی او اظهار د الله تعالی د دین دا واجب دی. د کتمان په ارتباط پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه زیات احکامات را نازل شوي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې من سئل عن علم، که کوم څوک د یو مسلې په ارتباط څوک پوښتنه ورسوي کی او يعلمه او دای په دې مسله باندې پوهېدی، وکتمه بیا دا مسله پټ کړه، الجمه الله یوم القیامت بلجام من النار، نو الله عزوجل بدته د اور کې زاد قیامت په ورځ باندې ورواچی. ابن ماجه دا حدیث د حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه را نقل کړي. د دې څخه معلومه سول چې کتمان د علم انتهایی خطرناک مسله ده او سخت زیات عذاب لري. حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه دا رقم د حضرت علی رضی الله عنه څخه د حضرت عمر رضی الله عنه څخه په دې ارتباط زیات احادیث منقول. کتمان پر دوه قسم دي. یو کتمان هغه قسم دی چې سړی سکوت وکړي، یو کتمان سکوتی دی. کتمان سکوتی څه توای؟ دې توای چې حق خبره کیږي او د حق خبري پر کولو باندې خاموش پاتې. د مثال په توګه یو ځای خلک په یو باطل عمل اخته دي او یو بل عالم د دې باطل عمل رد کوي او تا ته دا مسله معلومه ده چې دا مسله دغه سیده لکه دغه عالم چې بیانې او ته خاموش ور باندې پاتې او د خلکو تا ته ضرورت هم یې چې ته بیان کې او تا بیان نه کوي، دې ته وایي کتمان علم او دام په دغه لویه ګناه کې راځي. اول قسم دا کتمان سکوتی دا ډېر غټه ګناه ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دغه کس په ارتباط دغه فرمان صادري. اوس نو دغه کتمان سکوتی په ضمن کې بدعت راځي. بدعت دا یو ډېر خطرناکه مسله ده. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خپل امت ته تر شرک وروسته تر بدعت لویه ګناه بیا نه ده یاد کړي او څومره سختی چې پر بدعت باندې کړي ده پر بل شی دومره سختی بیا نه ده کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي من آوا محدثا فی المدینه فعليه لعنت الله وملائکته والناس اجمعین. کوم چا که په مدینه منوره کې بدعتي کس ته کور ورکي یا بدعتي سړی ته ځای ورکي، پر دې سړی باندې د خدای هم لعنت وي، د الله د ملائکو دې هم لعنت وي او د ټول خلقو دې ور باندې لعنت. بل حدیث کې فرمایي من سلک مبتدعا طریقا، که بدعتي پر کوم لار روانو تاسو هغه لار بدل کی پر هغه لار باندې منځ. بل حدیث کې فرمایي من وقر صاحب البدعه فقد اعان على حدم الاسلام، چا کده بدعتي سړي عزت وکي، احترام وکي، ځای ورکي، پیسې ورکړي، لاس ورمچ کی،
نو د اسلام پر نړېدلو باندې کومک وکړي، د اسلام پر نړېدلو دا غسړي کومک وکړي. بل حدیث کې فرمایي پیغمبر علی السلام من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه، چا کس موږ په دې دین کې د ځان یو شی ایجاد کړي هغه د دې دین نو فهو رد، دا مردود عمل دی، غلط عمل. امام مالک رحمه الله وايي کچا په د نبی علی السلام په دین کې بدعت ایجاد کړي، من احدث فی دین النبی صلی الله علیه وسلم بدعتا فقد خان رسول الله، نو دې په حقیقت کې د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره خیانت وکړي. کچا د نبی علیہ السلام په دین کې بدعت ایجاد کی. بدعت هر هغه عمل توای چې د نبی علیہ السلام صحابه او تابعین او تبع تابعین ثابت نوي او ته د دین په نامه او د ثواب په نیت باندې په دین کې کوي او کچا نه کاوه پر هغه باندې بدوای، دې ته بیا بدعت وای. او بدعت ځکه بد عمل دی چې په دې سره د نبی کریم علیه السلام اصل سنت طریقه لمنځي او دا د نبی علیه السلام په دین کې ترمیم کول. یو حدیث کې راځي امام ترمذی رحمه الله را نقل کړي، پیغمبر علیه السلام فرمایي د قیامت په ورځ به زه په حوض کوثر باندې ولاړم او د ازما امت به ما ته راځي، زه به بور کوم، بیا مې وړل راشي. کله چې دوی دا حوض کوثر ته رانږدې شي نو زه به دوی ته د عبور کولو دپاره هڅه وکم چې اوبه ورکم. په دغه وخت کې به ملایکې راشي او دغه خلق به بوسي او زه به ووایم چې اصحابي دا خو زما ملګري دي، یعنی وروسته زما امتیان دي. نو وایي دا ملایکه به ما ته ووایي چې دا هغه خلق دي چې ستا څه وروسته یې بدعت ایجاد کړي، بدعتیان دي، بدعت یې کړي. د بدعت مسله دا ده چې همیشه په دین کې د ځانه طریقه څوک را اوباسي او بیا پر هغه باندې خاموش پاتې کیږي، نو دغه ته کتمان علم او سکوتی کتمان علم وایي. دوم قسم د کتمان علم دا دی چې یو سړی را ولاړ شي د حق او د صحیح مسلې په مقابل کې باطله مسله بیانوي. باطله مسله بیانول دام کتمان علم دی او کتمان علم دا حرام دی، دغه وعید خاوند دی. تاسو د تایید د پاره راواړوي سورته آل عمران آیات نمبر 180، آیات نمبر 180. الله فرمایي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وای کله چې الله عز وجل واخستي میثاق پوخ اقرار الذين دا هغه کسانو چې اوتل الكتاب چې هغه ته کتاب ورکړل شوی او لتبيننه چې تاسو به خامخا دغه د الله عز وجل قانون بیانوي للناس خلق لرا ولا تكتمونه او تاسو به نه پټوي. فنبذوه نو هغه دغه میثاق او پوخه وعده وغرزول وراء ظهورهم دخل شاو شاته واشتروا او وايخستي به د دې په بدل کې ثمنن قليلا لږ قیمت په بئس ما اشترون، په بئس ډیر بد دی هغه شی یشترون چې دوی انشي چې دوی اخلي د دې په مقابله کې دا ډیر بد دی. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، نو ګمان دي نه کوي خیال دي نه کوي الذين هغه کسان يفرحون چې دوی خوشاله کیږي بما فاغه اتو چې دوی تور کړسو یا دوی هغه واخلي ويحبون او دوی خوشوي اندا يحمدو چې د دوی تعریف دی وکړل شي بما فهغه څه لم يفعلوا چې دوی هغه کار نه دی کړی. ولا تحسبنهم نو ته ګمان مکو په دوی باندې مفازتين د خلاصي من العذاب د الله د عذاب، ولهم عذاب الیم د دوی د فار دردناک عذاب دی. یعنی کچیر دوی را ولاړ شي د دې کتمان علم په خاطر باندې کوم مال حاصل کی، شهرت حاصل کی او یا کومې نور منافع لاس تراوړي، نو دا ډیره بد لاس تراوړنه چې دوی کړي. دا آیاتونه ولو کدا آیاتونه او هغه آیاتونه چې سورته آل عمران کې دي د يهودانو مبارک کې نازل شوی او تفسیر روح المانی او نور غنو تفاسیر لیکلي دي چې د حکم د عموم په خاطر ای حکم تمام مسلمانانو او کافرانو ته متوجه دي. البته فرق نو دا دی
چې يهودان به د دې عمل په وجه سره د دې کافرانو و د همیشه لپاره په جهنم کې پاتې شي او کچیر یو مسلمان په دغه عمل مبتلا و نو هغه ته بیا دوامدار په جهنم کې سزا نه ورکول کیږي. اوس دې کې څه مسائل دي. یو مسله دا ده کله یو چا سره په یو شی باندې علم نه او د بیا بیانوي علم نه لري نو دغه علم بیانول چې د بیانې دا د لپاره حرام دي. چې په مسله باندې خبر نه دی علم نه لري او بیانې چنانچه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې که یو سړی را ولاړ سو په هغه شی ځان شایسته کوي چې د سره نو من تحلى بما لم يعط کچا ځان شایسته کوي په داسې شی باندې چې دته نو ورکړل سوی. د مثال په توګه عالم نو او ځان خلکو ته په عالم باندې معرفي کوي او یا مفتی صاحب نو خلکو ته ځان په مفتی معرفي کوي یا دې ته ورته نور داسې کارونه ځان ته منسوب کړي چې هغه نیوي سید نیوي ځان ته سید وایي نو وای دا کس کې دغه چم وکي کان کلابسی صوبی زورین وای دا داسې دی لکه د درواغو د دوه جامو اغوستون یعنی لاندې باندې درواغجن دی دا کس لکه سړی چې دوه جامې د درواغو واغوندي یعنی لوړ او لاندې په دواړو صورتو کې درواغجن دی. نو داسې کس به پر مسله جرأت نه کوي چې علم په مسله کې نه لري. دا یو. اوس د افسوس ځای دا دی چې زموږ عوام ورونه هغه د دین په مسائلو کې ډیر پوه دي فتوا هم د دې فلاس کې ده مفتیان هم دي قاضیان هم دي علما هم دي چې هر مسله د دې مابین ته ورشواسول خصوصا که د علماو تر مابین اختلافي و او بس په عین حالت کې هم مدعی دي هم قاضی دي فورا دعوم کی او قضا ته قاضی په سلام سی ورڅخه دا بس په سلام ور باندې وکی هغه مولوی ساکه د نظر او د رائے خلاف مسله ور کړو هم د انګريزانو سړی دي جوړي هم وهابي دي جوړي هم د اسلام باسي او هم 1500 ابتراءات او درواغ پستړي. دا د عام خلکو طبيعت اوس ګرځېدلې او دا ډېر خطرناکه مسله ده. د دې ځان ساتل پکار دي. د علماو تر مابین اختلافي مسائل دا څه نه خبره نه ده. د حتی صحابه کرامو د زمانه څخه په مسائلو کې اختلاف دار روان دي. دا اختلاف تر قیامت پورې په دې مسائلو کې نه ختميږي. ولی نه ختميږي؟ زه علت درته وایم. علت دا دی الله تعالی د انسانانو ذهنونه مختلف پیدا کړی دي. د یو سړي ذهن تیز ذهن وي هغه په یو مسله یو رقم پوهی. د یو بل سړي ذهن به متوسط ذهن دی هغه په مسله بل رقم پوهی. بل سړی به په ذهن کې کمزوري دی هغه په مسله بل رقم پوهی. یو سړی ډیر تحقیق کړی دی د 15 کتابو 15 کتابو څخه مسله راغ. یو سړی په کتب یو کتاب کې لیدلې ده. طبعا به د دې دواړو تر مابین په مزاج او نظر کې اختلاف راځي. آشنو د نظر اختلاف تر دې اندازې پورې رسول چې یو بل د ایمان او استلسی او په دې کې به عوام خپلې لاس خپل ایمان د لاس اور کې دا خطرناکه مسله ده. د یې ځان ساتل پکار دي. دومره مسله هغه ده چې د هرې مسلې پټول حرام نه دي بلکې د هغه مسائلو پټول حرام دي چې امت ورته ضرورت لري. کوم مسائل چې امت ورته ضرورت نه لري د هغه پټول حرام نه دي بلکې د هغه ښکارا کول جائز نه دي. داسې مسائل چې عوام خلک په اختلاف کې پلويږي او یا د فتنې ذریعہ ګرځي داسې مسائل بیا ښکارا کول مثلا د الله تعالی د ذات په ارتباط باندې مسائل بیانول یا د صحابه کرامو د اختلافات مسائل بیانول دا منع دي. دا به سړی نه وایي. د دې څه هم منع راغلی. چنانچه په همدې ارتباط باندې علما و ډېر اقوال را نقل کړي دي. فقها وایي په فقه کې ځینې داسې مسائل ستا چې مما يعرف هغه مسائل دي چې خپل علما پیژندلای شي لیکن ولا يعرف او عوام ته نه بیان کړل کیږي. یعنی علما به خپل پیژني او عوام ته به نه بیانې. نو داسې هم سړی نه کوي چې هر مسله عوام ته بیانې. د مثال په توګه داسې حلی عوام ته بیانول چې د هغه په وجه باندې عوام د دین څخه وتښتي او یا د دین نفرت وسی دا منع دي.
دوهم علما وايي لا تمنع الحکمت، دا حدیث هم دی وايي تاسو د حکمت او د خیر خبرې منع کوي اهلها د هغه خلکو څخه چې د دې حکمت اهل وي، فتظلموهم فمنع به تاسو پر هغه ظلم وکي. مطلب دا چې په خلکو کې استعداد د مسلې وو نو بیا مسله ورته بیان چې هغه په دې مسله باندې پوس، نو د حکمت خبره د خلکو څوایمه منع کوي. که تاسو د حکمت خبره جنې منع کړه تاسو به پر دې خلکو باندې ظلم کړي. لیکن هو ولا تزعوها فی غیر اهلها، او کله دې علم د دې مسائل اهل نه و بیا نو هغوی ته دا مسائل ما بیانوي. فتظلموها، بیا به تاسو پر دې مسله او پر دې حکمت ظلم کړي، پر دې دین به ظلم کړي چې هغه په مسله نه پیږي او تابع ورته بیان کړي. دا څه بم نه کوي. درېمه مسله دا راغله چې کچيري په یو علاقه کې یو مسله یو عالم بیان کړه او بیا د بل عالم څخه پوښتنه وسول، هغه دا ورته وویل چې نور علما وسه وپوښته، نو دغه صورت کې بیا دا کتمان علم نه دا نه دی کتمان علم. کبه دغه سړی سما سیوا بل چا پچا اعتماد نه کاوه بیا به دی بیانې کې پټ کړله، نو دا بیا کتمان علم دی، دغه سزا لایق ګرځي. بل دا چې کچېری مثلا یو ځای د علماو تر مابین پر کومه مسله اختلاف راغلی او دی په دې خبرو چې حق دادی بیا هم نه بیانول او خلکو دته رجوع کوله، دا بیا کتمان علم دی، د دې وعید مستحق ګرځي، بیا بیانې. بل مسله دا ده امام قرطبي رحمه الله وايي چې کافر ته چې د مسلمانانو سره مناظره کوي او بدعتي انسان ته چې بدعت کوي گمراهي کوي او شریر انسان ته چې علما او عوام خلق تنګي و داسې خلکو ته علم تر هغه وخت ورشودل حرام دي ترڅو چې د هغوی څخه کامل توبه نه وي معلومه شي. ګورې دا مسله ډیره مهمه ده. کوم سړی چې بدعتي بدعت کوي بدعتي سړی ته به سړی علم فلاس نه ورکي، ولی اصلحه به داسې چاته فلاس نه ورکي چې سبا یې ستا په خلاف کاری. دا غرنګ کافر ته چې د مسلمانانو سره مناظره کوي پر دین اعتراضات کوي د دین مسائل باندې ورته بیانې، او دا غرنګ و شریر انسان ته چې خلق تنګي په دلایل او په مسائل باندې هغه ته علم فلاس نه ورکي. په همدغه ارتباط باندې د غیر مقلد کس چې وهابي وي په مدرسه کې داخله ول دا منع دي، څوک به نه داخلي. ځکه په لوی لاس باندې دلایل ورشودل او علم فلاس ورکول دا به دیني ده. وسائل او اسباب دي داسې چاته آماده کول چې سبا د دین خلاف استعمالي، دا منع ده نه وکي. داسې کس چې د اهل سنت والجماعت د عقیدې خلاف وي لکه بریلوی، غیر مجلد، غالق قسم پنځپیریان، شیگان، دا ته علم فلاس ورکول دا منع دي. نو موږ د خپل استادانو صدا اوریدلی دي، هغوی به په مدرسه کې عام اعلان دا کاوه چې کوم څوک پنځپیری وي، کوم څوک غیر مقلد وي، کوم څوک بریلوی وي، زموږ د طرفه د احادیث اجازت ورته نشته. چون کې هغه غټه مدرسې نه معلومېدل پکې کې په لزر کسا پنځل لزر کسان بوا خدا اعلان به په درس کې کاوه چې دا منع. وسکچيري مثلا د یو چا په مدرسه کې دغه یو څوک وي او یا د یو چا په اسلامي اداره کې دغه یو څوک وي، سبا د دغه اسلامي ادارې په نامه خلک ګمران کوي، سبا د دغه ادارې په سند خلک ګمران کوي، سبا د هغه سړي په واسطه باندې ځان خلکو ته معرفي کوي، د هغه په نامه باندې پیسې حاصلې، نو دا چې څوک په سړی نه پریږدي دا منع دی او د دې څه بیا باسي. بل مسله دا ده چې پاچاهانو ته داسې مسائل بیانول چې دا هغو په وجه باندې بیا دغه پاچاهان پر عوامو ظلم کوي، مالونه یې ځینې خوري، دا حرام دي، دا جائز نه دي. عوامو ته داسې مسائل بیانول چې عوام د هغه په وجه په دین کې سستی کوي او د دین لرې کېږي، دا منع دي، د دې څخه به ځان ساتي. دا ټول په دغه کې راځي. کچیر چا دغه علم پټ کی دا کم شرائط چې موږ بیان کړل، نو الله عزوجل فرمایي ان الذين يكتمون ما انزلنا، یقینا هغه کسان یکتمون چې پټوي ما هغه علم انزلنا چې موږ را نازل کړی دي من البینات واضح دلائل،
یعنی چې په خپل ځان کې واضح دي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت په ارتباط کې او عموما يهودان پټوي والهدى او د هدایت خبرې چې د نورو د پاره د هدایت دي من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب من بعد ورستما تر هغه بیناه چې موږ بیان کړی دي هغه ټولي خبرې للناس خلق لرا په کتاب په کتاب کې یعنی په تورات او انجیل کې اولئک نو دغه خلق یلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الله عز وجل فاغيبان لعنت ويلعنهم اللاعنون او لعنت فاغيبان لعنت وينكي چاغه عام دي یعنی د الله د خاص رحمت څخه بلیری وي او دغه رنګ به د الله تعالی ټول مخلوقات په دوی باندې لعنت وای لاعنون لعنت وينكي ټول پکې داخل سو کنر وی ک شذی وی ک ملائکه وی ک انسانان وی ک پیرانان وی ک حیوانات وی دا ټول په دې کې داخل. اوس دلته یو بل مسله مراله هغه دا مسله چې لعنت په شریعت کې په څونه اندازه روا دي او په څونه اندازه روانه دي. لعنت په حقیقت کې وای البعد من رحمت الله. د لعنت معنا دا ده د خدای د رحمت لريوالي. یو چاته چې ته د لعنت کلمه استعمال کې د دې معنا دا ده چې د الله د رحمت دې تلری د الله لعنت دی پر فلانی دا معنا چې د خدای رحمت دې نه بند وي. نو لعنت د جساس رحمت الله علیه په احکام القرآن کې او امام قرطبی رحمه الله په تفسیر قرطبی کې خراشه تفصیل د دې را نقل کړي چې دا لعنت پر څو قسمه دي، پر درې قسمه دي. اول قسم لعنت دادی کتا ته یقیني دا معلومه و چې پلانې پر کوپر باندې مړ دي نو پر هغه خاص معین قسمان دي لعنت ویل رواج. مثلا تا ته دا جائز دي چې ته دا وایې چې لعنت الله علی ابي جهل، لعنت الله علی ابي لهب، لعنت الله علی فرعون، دا رواج. دوم پر عام کافرانو عام ظالمانو باندې لعنت رواج چې دا سی وایې چې لعنت الله علی الظالمین، لعنت الله علی الکافرین، دا رواج چې پر عام کافرانو باندې وایي. لیکن که د چا په کفر باندې یقیني علم تا ته حاصل نو چې پر کفر بمړي خاص کس پر هغه باندې لعنت د مرګ ورسته هم روان دي، د مرګ نه مخکې هم روان. مثلا یو کافر دی هغه تا ته نه د معلومه چې دا پر کفر باندې مري او که به نه مري، نو تا ته خاص پر هغه کس باندې لعنت ویل که کافر دی حرام. او کته یقیني علم دی نه درلودلی چې پر کفر باندې بمړي، یعنی په داسې حالت کې نو مړ چې ظاهرا د کفر فتوا سړی پر کولای شوی. مثلا د کفر په ملک کې د کفر په حالت کې مړ سو، خو معلومه ده چې دا د کافر مړ دی، یعنی په داسې حالت کې نو مړ، نو بیا به د مرګ ورستم لعنت نور باندې وای. مطلب دا چې پر مشخص کس باندې به لعنت نه په ژوند کې نه په مرګ کې مرګ پر کفر باندې یقیني نو وای نه، دا منع. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د چا په ژوند کې پر چا باندې لعنت ویلی دي، لکه په ژوند کې چې پیغمبر علیه السلام پر ابو لهب ور دي خلکو باندې لعنت ویلی دي، دا غوي په ژوند کې. نو نبی علیه السلام خو صاحب وحی و، هغه ته په وحی دا معلومه و چې دا خلک پر کفر باندې یقیني مري، لیکن چون کې مشت نه معلومه نو زموږ د پاره روان دي چې کله د یو کافر د پاره د لعنت ویل روان دي چې هغه په الحال په کفر کې اختوي، د کائناتو د رب انکار کوي چې پر هغه لعنت روان نه دي، نو پر مؤمن باندې خو په هیڅ صورت کې لعنت روان نه دي. پر مؤمن باندې لعنت ویل که شخصا یو سړی وي او که اجتماعا ډیر کسان وي، په هر حالت کې حرام او کبیره ګناه ده. چنانچه ابو بکر جساس رحمت الله علیه وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې څخه ډیره سخت منع فرمایلی ده چې څوک پر چا باندې د خدای عز وجل رحمت منع کړي. هغه امام پیغمبر علیه السلام په بدو کلماتو یاد کړی دي چې په دعا کې یوازې ځان یادي، عوام خلک په دعا کې نه ملګری کوي. چنانچه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مسجد نبوي کې ناستو، یو سړی راغلی دعا یې کول، دعا یې داسې وکړل اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا احدا. اے الله عز وجل پر ما او پر نبی کریم علیه السلام رحمت وکا او زموږ سره بل مشرک وا. پیغمبر علیه السلام و فرمایل چې تا خدای رحمت خاص کی،
یوازې پر ځان او پر ما باندې حصر کی، نو دا مکوه، بلکې د الله عز وجل د عام رحمت دعا د عام انسانانو د پاره کوه. نو دا منع ده چې سړی دی یوازې په دعاګانو کې، په اجتماعي دعاګانو کې ځان خاص کی. انفرادي دعا کته د ځان لپاره کوله خو جلا خبره ده. ځینې امامان هغه نو امامان وي، هغه دا دعا کوي ځان ته کوي، دغه ته نه کوي د عوام خلک. رب اجعلني مقيم الصلاه، اے الله عز وجل ما دل مانزه قائمونکي وګرځو. رب اجعلنا مقيمي الصلاه، اے الله موږ دل مانزه قائمونکي وګرځو. البته دې کوم یو مسله ده، وای کوم دعاګانې چې د پیغمبر علی السلام څخه څنګه نقل شوی کاغذ ویل شي او د په نیت کې عموم وی، وای بیا پروا نه لري ولو که زمائر د مفرد راشي. اوس نو په موږ کې ځینې غلطۍ سته. یو غلطی دا ده چې عموما موږ د لعنت کلمه ډیره کارو. ګوري د لعنت کلمه یوازې د لعنت کلمه نه ده، بلکې جساس رحمه الله لیکلی دي او مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله را نقل کړی دي چې یوازې کلمه د لعنت نه ده معنا، بلکې هر هغه کلمه چې معنا یې د لعنت سره ورته وي او د لعنت غوندي معنا جنې فهمیږي، د هغه ټولو کلماتو استعمال منع دي او دا هغه ټولو کلماتو استعمال ګناه کبیره ده. واسه زه مثالونه درته وایم. دا الله د در رانده سي، دا دومره خطرناک خبره ده چې د ایمان د صلب او د کفر ذریعہ ګرځي. قاضی خان او دا غرنګ مولا علی کاری رحمه الله په الفاظ الکفر کې یو مسله را نقل کړې ده. وای که یو چاته داسې شرع وکړل چې الله دې ستاد واړه جهان در خراب کړي، وای په دې کافر کیږي. وای ولی د یو مؤمن آخرت هغه وخت خرابېږي چې بې ایمان شي. کله ایمان په حالت کې آخرت ته ولاړی نو ایمان د آخرت نه خرابېږي. یو څو وخت به د الله د عذاب ورسته خلاص شي، جنت ته به داخل شي. نو ته چې د دواړه جهان ور خرابې نو دا معنا چې د کافر شي. نو دا یو قسم په کفر باندې رضا شو او په نفس کفر کسړی وای راضی شو، نو دا کفر دی. نو دا دونه خطرناک مسله ده. د خدای د در رانده سي د دې دا معنا چې د الله رحمت دې درڅخه ختم شي، دا خطرناک مسله ده. کله د کفر ذریعہ ګرځي، نو د دې څخه باید سړی ځان وساتي. یاو دوم موږ ټول دا تقریبا استعمالو په صحرا کې بیا د دې بيخي عام رواج دی، وای استا پر حیا دی لعنت. حیا خو د ایمان او شعبه ده، څنګه پر حیا لعنت وای؟ شرم څنګه سړی ته نه دري؟ پر حیا دی لعنت. الحیاء شعبة من الایمان، حیا د ایمان او شعبه ده او ته پر حیا لعنت وای. دا څومره لوی جهالت، دا عامه خبره ده په مشکل. دواړي دي خطا است. دام تر لعنت خطرناک کلمات د کفر ذریعہ ګرځي، دواړي دي خطا است. دام حرام ده منع. نو دغه ته ورته چې څونه کلمات ستا دغه رقم معنا ولري، دا ټول منع دي او حرام دي، سړی به نه استعمالي. امام قرطبي او ابو بکر جساس پر دې ډېر تفصیل لیکلي. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. الا الذين مغرنا کسان تابو چاوي توبه کړې وي د دې کتمانه څه واصلحوا او خپل عمل یې سم کړی وي، وبينوا او مسله یې بیان کړی وي، فاولئک اتوب علیهم، نو اولئک دغه خلق اتوب زم متوجه کړم په رحمت سره علیهم فاغوی باندې، وانا التواب او زفر التوبه قبلهم کیم الرحیم فر مهربانم. دلته د توبه یادونه وکړه چې کچا دا کتمان علم کړیو او بیا توبه وکړل، نو هغه به د الله د عذاب او د لعنت اخلاص. نو الا الذين مغرنا هغه کسان، یعنی د کتمان علم سزا به نور کول کیږي، تابو چاغي توبه کړلې د دې کتمان علم څخه، واصلحوا او خپل عمل سم کړی وي، یعنی مثلا بیانوي چې کومه خرابي پیښه شوه د هغه اصلاح کړی وي، وبينوا او طریقې هم مسله هم بیان کړی وي چې پټه کړي واغه مسله دوباره بیان کړی وي. دوباره د هغه مسلې بیانول دا ضروری دي. کچا کتمان علم وکي عالم وو لکه دا يهودانو چې دا کار کاوه، نو د توبې د قبولیت د پاره یې درې شرایط. اول شرط دا دی پر دغه کامل باندې چې د کړی پر دې به د الله عز وجل څخه مغفرت غواړي، پر دې به نادم وي، پښیمانه وي او آینده به د دې عزم کوي چې بیا به نه کوي.
یاو دوم واصلحوا خپل عمل کې به خلکو ته ورشي هم یعنی دا څه نه ده چې دا يهودان په خله دا وایي چې سیری موږ توبه ده بیا به دا نه کوو لیکن خپل د نبی علی السلام اتباع نه کوي دا هغه د شریعت پابندي او پیروي نه کوي نو دا کسان لا هم دا توبه مقبوله نه ده دا نه قبليږي ترڅو چې د کوم کار کړي و بینو او دا خپل توبه به بیان کړي هم وي یعنی علانیه به توبه کوي چې ما دغه مسله دغه سی بیانول ما غلطی کړې ده زما پر هغه توبه ده اوس د پیغمبر علی السلام اتباع کوم او ما چې کومه مسله غلطه بیان کړې و هغه حقيقي مسله دغه سی ده ولی دا درې شرط دي مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله وايي چې دا درې شرط ځکه دي چې ترڅو خلک په دغه خبر شي چې دغه عمل په وجه چې خلک گمراه شوي و دای دوباره د هغه مسلې سره وګرځيږي او که خلک آینده پر هغه باندې تلل نو به د هغه بوج آینده پر د باندې نه پروت ځکه د توبه وکړل اعلان وکړي او دغه اظهار په شریعت کې هغه وخت معتبر دی چې د اسلام قبول کې اسلام قبول نه کوي خالی په خله اظهار وکړي نو دا معتبر نه دی ځکه د اسلام پر اورولو سره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د متابعت دعوه کول ډیر ضروری ده کنو نو بیا خو به عوامو ته شبهه پیدا ای چې په خلق وایي نو په د عمل کې دی ولې نه د عملي کړي معلومه سوال چې دا په حقیقت کې ستاسو زړه ته دا مسله نه ده درلودلې او عوام به په دې باندې پوکوي چې ما دا مسله پټه کړې و یعنی يهودانو چې دا مسله پټول هغه به وایي چې د پیغمبر علی السلام نبوت حق دی ترڅو عوام خلق په دې باندې پوسی او عام مسلمانانو ته تشویش پیدا نشي دا خو د يهودانو او نصرانيانو د توبې شرایط چې نصرانی او يهودي که توبه کاږي دا درې شرط دي دا رقم که کوم عالم مسله پټه کړې و او په هغه شرایطو چې مخکې موږ بیان کړ بیا یې توبه کړل هغه به دغه درې کار کوي توبه به کاږي خپل په عمل کې به اصلاح کوي که کوم بدعت نه کېدی آینده به دا بدعت نه کوي او بل دا چې کې تو ګناه کړي و داسې ګناه کړي و چې عوام د په وجه په فتنه کې لوي و دای به اظهار کوي او وایي به چې دغه مسله ما غلطه بیان کړي کې بیان نکړل نو دغه توبه معتبر نه ده ولی عوام په دغه ګناه کې اخته دي او دغه ګناه په دبسي لیکل ده او یو د عامه انسانانو د عام خلکو د توبې شرایط دي د عام خلکو د توبې شرایط را واړوي دا په سورۃ آل عمران آیات نمبر 9 کې بیان شوی سورۃ آل عمران آیات نمبر 9 اولئک جزاؤهم ان علیہم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین خالدین فیها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا مگر هغه خلک چې هغه توبه کړې وي من بعد ذلك د عمل نه ورسته واصلحوا او عمل اصلاح کړي بس توبه او عمل صالح کول دا د عوام خلکو توبه ده چې په کومه غلطي کې واقع وي توبه ور باندې وکړي او هغه کار پریږدي بس د دې توبه قبول ده د منافقانو د توبې شرایط بیا څلور دي د منافقانو د توبې شرایط بیا څلور دي سورۃ آل عمران راوړوي آیات نمبر 143 څلور شرایط دي توبه ده عمل صالح دی د عمل صالح ورسته اظهار دی د اظهار ورسته بیا خلکو ته په هغه دغه خلاف ښکارا کول دي الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم نو چې کله دا کار وکي توبه یې وکړه یعنی د اخفاء څخه چې کومه مسله یې پټه کړې و او اصلحوا او ځان صالح کی چې کومه خرابې پیښه شوه و وبينوا او مسله بیا بیان کړل واضح کړه خلکو ته چې خلک د فواجه په گمراهی کې لویدلی و ترڅو ټول خلک په خبر شي اولئک نو دغه خلک اتوب علیهم ز متوجه کړم په توبه سره په معافی سره پر دی باندې وان التواب الرحیم او زفر توبه قبلهم کی او پر مهربان يم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين ان الذين يقينا اكسان كفروا چاغي کافرانو وي وماتوا او پر دغه کفر باندې مړ شوی وي وهم کفار په داسې حال کې چې کافرانو وي
اولئک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. نو دغه خلق په دوی باندې د الله عز وجل لعنت دی او د ملائکه لعنت دی، والناس اجمعین والناس اجمعین او د ټول خلقو لعنت دی. او د دې لعنت سلسله بنو داوی خالدین فیها، دوامدار به په دې لعنت کې وي. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، نبکم کړل کې نبس پکړل کې عنهم د دوی څخه العذاب عذاب ولا هم ينظرون ولا هم نبه ينظرون مهلت ورکول کېږي. یعنی کله کفر په حالت کې څوک مړ شو الله عز وجل دې محفاظت وکړي، کله کفر په حالت کې مړ شو نو دا همیشه د پاره په دې لعنت کې. او په لعنت معنا ما درته وکړه چې د خدای د رحمت لريوالي، مطلب دا چې د همیشه د پاره به د خدای عز وجل د رحمت لري. نو چې د همیشه د پاره څوک د خدای د رحمت لري وي، خو د دې معنا دا ده چې د همیشه د پاره په جهنم کې وي. او څوک چې د همیشه د پاره په جهنم کې هغه یوازې کافران کېدلای شي، مؤمنان نشي کېدل. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. و الهکم او استاس اله واحد یو اله دی، لا اله الا هو نستهج معبود الا هو مگر یوازی دغه الله عز وجل دی. الرحمن چې کامل بخشون کی دی، الرحیم چې کامل مهربان دی. و الهکم اله واحد دغه غسر څخه د سوره بقره د شروع څخه مسله را روانه دلته بیا یواري د توحید موضوع را ما بین تکي، چونکه توحید د ټولو عبادت او اساس او د ټولو عبادتو د قبولیت لپاره شرط دی. نو الله تعالی عز وجل و فرمایل چې یا ایها الناس فسوره بقره آیات نمبر 21 کې او حالت بیا پر دې دعوا باندې 15 دلایل ذکر کړ. دلته بیا د توحید مسله بیانې او الهکم اله واحد سره، او پر دې بیا 8 دلایل بیانې د توحید پر مسله 8 دلایل بیانې. و الهکم او استاس اله او معبود اله واحد یو اله دی، لا نست اله معبود الا هو مگر د الله عز وجل دی، یعنی یوازې د الله معبود دی، د عبادت لایق دی. الرحمن چې کامل بخشون کی دی، په بل هیڅ کې دغه کامل صفات نسته. الرحیم کامل مهربان دی، یعنی په آخرت کې د رحمت یوازې تر مؤمنانو خاص، او په دنیا کې رحمت کافرانو مؤمنانو حیوانات ټول ته شامل دي. نو بل هیڅوک د دې کامل صفات خاوین نه دی، او په بل چا کې دغه صفات کمال نشته. نو چې څوک دغه د کمال صفات ونه لري هغه مستحق عبادت او مستحق معبودیت نشي کېدلای. نه یوازې الله عز وجل دی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. اوس پر دې توحید باندې دلائل وای. اول دلیل خو الرحمن الرحیم دا وایا. الله عز وجل واحد دی، په هر لحاظ الله عز وجل واحد دی، یو دی، یعنی داسې یو نه دی لکه عدد چې ورسته دوا و درېسته، او مستحق د عبادت دی، په دې کې واحد دی. واحد دی، اجزا نه لري، اعضا نه لري، د اجزا او اعضا او صفات. واحد دی، په وجود کې ازلی دی، ابدی دی، نه اول لري نه اخر لري، انتها او یو ابتدا نه لري. نو دا د الله عز وجل وحدانیت. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. دوم دلیل وای ان فی خلق السماوات یقینا فپیدائش کې د اسمانونو والارض او د مزکوم دوا، واختلاف الليل والنهار او په اختلاف کې د شپې او النهار او د ورځې دا درې، والفلك التي او کشتی التي اغه کشتی تجری چې بهيري په البحر په دریاب کې بما په هغه شانو ينفع چې نفع رسوي الناس خلقته. وما انزل الله من السماء او هغه چې را نازل کړي دی الله عز وجل من السماء د اسمانه مما ان وبه واحيا به الارض او بیا راجوند کړي دی په دې او بو سره الارض مزکه بعد موتها ورسته تر مرګ د دې مزکیم. وبس او خبره کړي دی په په دامزکه کې من کل دابه هر قسم ساکشان، وتصریف الرياح او پد ګرځولو کې د بادونو والسحاب د ورېزي المسخر چې مسخره ده بین السماء په مابین کې د اسمان والارض او د مزکی لآیات
نشانات د توحید لقوم یعقلون د هغه قوم د پاره چې عقل لري. په دې ټولو کې د الله عزوجل د قدرت دلائل او نشانات. یعنی یو موحد بنده چې د خدای پر ذات باندې د توحید عقیده لري هغه و باطل پرستو ته په دغه ټولو سره دلائل ویلای شي چې دا ټول د الله عزوجل د توحید دلائل دي. ان فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدائش کې د اسمانونو والارض د مزکو واختلاف الليل او په اختلاف کې د شپې او د ورځې دا درې دلیل اسو. والفلک التي او هغه کشتی تجری چې بهیږي په البحر په دریاب کې بما هغه شان پکښ باروي ينفع الناس چې خلکو ته ګټه رسي. دا څلور ينفع الناس چې خلکو ته ګټه رسي. وما انزل الله من السماء من ماء او هغه چې را نازل کړي دي الله عزوجل من السماء د اسمانه من ماء وبا. دا پنځه فاحيا به الارض بیا رجوندي کړه د پدغه اوبو سره الارض مزکه بعد موتها د دې امه د دې مزکه د مرګ نه ورسته د شپږ وبس فيهما من كل دابه او بیا اخبار کړي دي په په د مزکه کې من كل دابه هر قسم ساکش یعنی هر قسم ساکش که انسان دی که حیوان دی که دا نور حشرات دی دا ټوله دا اوه. وتصریف الرياح او ګرځول الرياح د بادونو یو طرف او بل طرف ته کیفیتونه یې ځینی ګرم وي ځینی یخ وي ځینی تیز وي ځینی آرام وي. والسحاب المسخر او مسخر وريز بین السماء فما بین کې د اسمان والارض او د مځکې د آیات لآیات فدی کې نشانات د توحید لقوم یعقلون د هغه قوم د پاره چې عقل لري یعنی ایماندار وي هغه په دې سره استدلال پیش ولای شي. اوس په دې ټولو سره آسان دلیل دادی د توحید چې موږ د دې ټولو باطلو معبودانو د عابدینو سره په بحث او مباحثه کې راس نو هغه ته موږ په اسانۍ دا خبره کوو چې تاسو دغه دومره معبودان چې د خدای عزوجل په مقابله کې مونږ دي د دغه معبودانو په عبادت نیولو سره چې تاسو عبادت کوي معبود یې ګڼي د دې ټولو د پاره تاسو یو اختیار ورکوي او که هر یو ځان ته مستقل قدرت او مستقل اختیار لري. دی به فوراً دا خبره وکړي چې زموږ هر معبود ځان ته مستقل اختیارات لري او مستقل واک لري. نو موږ د دې څخه دغه آتوش انو په باره کې سوال کوو چې بیا نو د اسمانو د مزکو نظام ولی برهم او درهم نه ګرځي. ولی ښکارا خبره ده چې تاسو یو معبود بدا غواړي چې اسمان دی لاندې سي او بل بدا غواړي چې مزکه دی لاندې وي. نو په دې به اختلاف راځي. او دا ولی په دا دومره لوی دنیا کې په دا دومره سونو کلونو باندې په زورونو کلونو باندې تیر شوی دي لا تر اوسه د اسمان او د مزکه په نظام کې اختلاف نه دی راغلی. د دې څو ورسته دا غورز او شپه تاسو یو معبود بدا غواړي چې د شپه دی د ورځې پر ځای وي ابل بوای یا د ورځ دی پر د خپل ځای وي. نو لا محاله به اختلاف راځي. نو دا اختلاف ولی نه دی راغلی. او بیا دا کشتی خو به چلیدلای نسوي ولی یو به یو طرف ته به ولای بل طرف ته به ولای یو په دې وبو کې موجونه او طغیان پیدا کولای بل به آرامي پکښ پیدا کولای. نو اختلاف ولی نه راځي. دا رقم چې دا د اسمانه کمی اوبرا اوري په دا اوبو کې به پر هر څاس کې پر هر جلی پر واوره باندې اختلاف وای. یو به دا ویلای چې دا داسې نه وي بل به دا ویلای چې دا به داسې وي. دغه دومره نظام چې د اسمانو څخه دا اوبر راځي بیا په مځکه کې پټیږي بیا په یو بهترین پایپ لاین کې او د کانال په شکل باندې رواني وي او هر چاته جلا جلا رسیږي او هغه په اسانۍ باندې صفا خوږې د مځکه سره آبازي. دغه نظام کې به بیا اختلاف وای دا ولې نشته پکښ. د دې مځکه په زراعت کې به هم اختلاف وای یو غنم بلا هم په خپل طبيعت باندې نسوي راپورته کېدلای چا به یو رقم ویلای چا به بل رقم ویلای. دا چې به د ساکشانو د انسانانو ژوندوم په دې مځکه کې ګران وای او به یو رقم ژوند ورکولای بل به وجلای بل به ژوند کولای او د هواو په چلیدلو کې یو به مختوي ولای یو به شاته وی ولای یو به ګرمولای یو به یخولای یو به تیزولای یو به سړولای. دا چې به د ورځې په ارتباط باندې اختلاف وای چا به مځکه درا شو کولای چا بل وړه به ولای. اوس په دې ټول کې به اختلاف کدی وای چې یا اختلاف به نه وای پکشي. نو موږ وایو دا ټول معبودان پر یو خبره متفق شي وای. کټوله معبودان په یو خبره متفق شي وای نو دا خبره به یو کړي وای نورو به ټولو سره منلې وای. نو چې نورو منلې وای هغه عاجز ولا عاجزي چې پکښرال هغه کله د معبود صفت پیدا کوي.
معبود خو هغه وی چې عاجز نه وي. کدا معبود را ولاړی د بل خبره منی د دې معنا ده چې په دې کې عاجزی ده، د په عقل کې پتور دي، کمزوري ده، دغه خبرې خوند ورک. نو بیا کله دا معبود لا محاله به یا منل یا به نه منل، کې منل نو بیا عاجز سو معبود نشي کېدلای، کې نه منل اختلاف براتل. لا محاله سو خبره ثابت سول چې په کائناتو کې معبود یو دی، یو بس، لا اله الا الله، بل معبود نشته. الله عز وجل وايي په دا ټولو کې تاسو ته دلائل پلاس درځي، یعنی تاسو د عقل خاوندانو ته په دې دلائل وایاست د الله عز وجل د وحدت او د عظمت او د هغه د مخلوقاتو دغه د الله عز وجل د قدرت دلائل دي، دا ورته پیش کی. وتصریف الرياح، څو قسمه بادونه الله عز وجل په قران کریم کې ذکر کړي. په عربي کې د بادو مختلف نمونه دي. یو باد دی په عربي کې ورته باد صبا یا باد قبول وای، قبول د کاف په فتحه باندې. دا هغه باد توای چې د شرق د طرف څخه د غرب طرف ته ځي، دته باد صبا یا باد قبول وای. دوهم یو دی ریح دبور. دا ریح دبور دا هغه باد توای چې د مغرب د طرف څخه د شرق طرف ته ځي، دته به باد دبور د قبول په مقابله کې راځي. جنوب هغه باد توای چې د جنوب طرف ته ځي. شمال هغه باد توای چې د شمال طرف ته ځي. عاصف هغه باد توای چې انتهایی تیز وي او د درخت کې د بیخه کاش. زعزع یو بل باد دی چې ډیر زیات تیز وي. او حاسب چې الله عز وجل فرمایي ام امنتم من فی السماء ان يرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر. حاسب هغه باد توای چې د ځان سره ډبري وړي، دا پر عادیانو دغه سی باد راغلي دي. اعصار دا وای هغه باد توای چې په عمودي شکل باندې د مځکې څخه د اسمان طرف ته وړيږي، دته بیا اعصار وای. سرسرم په قران کریم کې الله عز وجل استعمال کړی دي چې فارسلنا علیهم ريحا صرصرا فی ایام نحسات لنذيقهم، یعنی موږ په هغه باندې سرسر باد دا وای هغه تون باد دی چې سخت یخ هم سره ملګری، پر عادیانو باندې دا باد راغلی. بل سموم او حرور دا وای هغه باد توای چې انتهایی سخت ګرم وي، دا باد د حضرت شعیب علیه السلام پر قوم راغلی. عقیم هغه باد توای چې په هغه باد سره دغه ټول شان وچیږي او هیڅ ګټه پکښې نه. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. د دې مشرکینو غلطي او د هغوی پر دې غلط عمل باندې رد کی. ومن الناس او بعض د خلکو څخه من هغه څوک دي يتخذو من دون الله اندادا، يتخذو چې نسی من دون الله د الله عز وجل نما سوا اندادن شریکان. يحبونهم دوی د هغوی سره محبت کوي که حب الله لکه د الله عز وجل سره محبت کول. والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دي اشد حبا لله ډیر سخت دي د محبت په اعتبار د الله عز وجل سره. اوس الله عز وجل د دې مشرکان یو بل بد عمل بیانې چې دوی د دې خپل باطل معبودانو سره چې د خدای عز وجل سره شریکان ګرځوي دومره محبت کی لکه څنګه محبت چې د الله عز وجل سره کول پکار دي. ومن الناس او بعض د خلکو څخه من هغه کسان دي يتخذو من دون الله چې نسی من دون الله د الله عز وجل نما سوا اندادن شریکان. انداد دا جمع د ند ده او ند وای مثل او مماثل ته. اندادن شریکان یعنی خپل کارساز یې بولی. يحبونهم دوی دا غوی سره محبت کوي که حب الله لکه د الله عز وجل سره محبت، لکه د الله عز وجل سره چې څنګه محبت کوي دوی دغه سي محبت کوي. حال دا چې د مشرکینو دغه عمل ډیر بد دی. والذین هغه کسان آمنو چې هغوی ایمان راوړي دي اشد انتهایی سخت دي حبا په محبت کې لله الله عز وجل را، یعنی تر دې مشرکانو یې ډیر زیات محبت دي د خپل رب سره، دومره زیات محبت دي. اوس ګورې دلته یو مسله علماء بیان کړي، هغه دا ده چې په اسلام کې د محبت د فار درجات دي. دا محبت څو قسمه دي.
یو محبت دی تعظیمی محبت. تعظیمی محبت دی محبت توای چې ته د یو چا محبت د تعظیم په خاطر کې. د تعظیم په محبت کې درې طبقې. یو طبقه د محبت د تعظیم د الله تعالی سره. د الله تعالی تعظیم د دې چې سجده ورته کوي، ورته پرکو کېږي، او په ټول مشکلات او حاجات او تکالیف کې یوازې د الله عز وجل څخه وشتنه کوي. مطلب دا چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، چې یوازې او یوازې ستا عبادت کوو او یوازې ستا څخه کومک غواړو. نو د الله عز وجل چې کوم صفات دي ته د هغه عقیده لري. عالم الغیب یوازې الله بوله، د الله نه ما سوا بل چاته دا صفت نه ثابته. په کائنات باندې متصرف یوازې الله عز وجل بوله، د الله عز وجل نه ما سوا بل چاته تصرف نه ثابته. په ټول کائنات باندې اختیار یوازې د الله تعالی غواړي او بل چاته دا اختیارات نه ثابته. د نفع او نقصان مالک یوازې الله بوله، د الله نه ما سوا بل چاته د نفع او نقصان عقیده نه لري. یو ذره نفع نقصان د الله نه ما سوا بل څوک چاته نه سي رسوي. دا ستا عقیده. د دین او فروعات ډیر دي. زوی الله درکې، لور الله درکې، رزق الله درکې، مرګ او ژوند الله ورکې. دا ټول شان په الله عز وجل پورې مربوط دي. وس دغه یو قسم تعظیم دی، دا عقیده ده. په دغه عقیده کې کته د الله عز وجل سره بل څوک شریک کوي نو دغه ته شرک وایي. عامه خبره ده که په دې کې یو څوک بد د الله سره شریک کوي او که یو سړی په دې کې یو بزرګ، یو ولی، یو نبی یا ملک او یا جن د الله عز وجل سره شریک، بلکې دا خبره عامه د الله عز وجل نه ما سوا به دا عقیده بل هیڅ چاته د الله نه غیر نه لري. بس دا توحید. که اوس یو سړی را ولاړ شو دغه عقیده د خدای عز وجل څخه ما سوا غیر ته ودرلودل غیر عام دی، هر څوک چې وي دا شرک دی. او یو دا عقیده ده نو دې ته وایي شرک عقیده وي. یو به دی شرک فعلی. شرک فعلی دا دی چې عقیده خدا نه لري لیکن د عمل څخه دا معلومیږي چې کوم د تعظیم عمل یوازې الله ته روا دی، د هغه غیر ته کوي. د مثال په توګه یو چاته سجده کوي یا یو چاته رکوع کوي، یو چاته پر څلورو روان دي، یو چاته دا رقم د عاجزۍ لاسونه نیسي لکه خدای عز وجل ته چې نیولي، هغه سي طرز چې د الله عز وجل د پاره په شریعت کې راغلی دی بل چاته کول که په عقیده کې د چا د عمل نه دغه عمل یې د شرک عمل دی. نو دا منع دی، د دې څخه بدل ساتي. دا یو قسم تعظیم دی چې د الله عز وجل سره به سړی لري. دوم قسم تعظیم او احترام هغه محبت تعظیمی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره دی. د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره تعظیم دادی چې د پیغمبر علیه السلام د ټول سنتو اتباع وکړي. که اتباع تا نه کول خو په زړه کې دا و چې زه په دې کې ملامت یم، بیا هم دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت دی، ځکه دا تخپل کمزوري بیانه. او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تمام راوړي احکامات به ستا د زړه رګ رګ او ستا د فکر او دماغ هر برخه به په دې باندې کلک عقیده لري چې د دنیا ټولي طریقې کزما پسترګو شمال میږي کبدي د الله عز وجل د پیغمبر د طریقې په خلاف غلطي طریقې او د ناکامۍ طریقې دي، ولو کزه په دې کې ظاهرا کامیابی وي. دا به عقیده وي چې د پیغمبر علی السلام طریقه دا زما د دنیا او آخرت د عزت او د سعادت طریقه ده. دا چې زه نه عمل کوم دا زما کمزوري ده، عقیده بدل لري. نو دا د پیغمبر علی السلام تعظیم. کله د بل چا طریقې ته دغه سي عقیده و درلودل نو دا د پیغمبر علی صلوات و سلام سره جفا ده او دا ظلم. دریم تعظیم دا دی چې هغه د پلار او دا رقم د استاد دا محبت دی او دا محبت تعظیمی دی، د عظمت په خاطر د دغه سره محبت کوي. نو دی کې هم بیا درجات دي، د پلار درجه جلا ده، د استاد درجه جلا ده، د حالات مطابق به د هر یو احترام کوي او د هغه د خوابدي او د ناراستیا څخه ځان ګوري. دې ته وایي محبت تعظیمی. دا محبت تعظیمی ته په شریعت کې محبت عقلی وایي، یعنی عقل دا درته وایي چې دا باید ته وکړي. دوم قسم دی محبت شهوانی، یعنی هغه محبت چې د شهوت په خاطر یې سړی کوي،
لکه د کوروالا سره چې د سړي محبت دی دا به محبت تعظیمی نه دی دا به محبت د شهوت او د طبیعت دی یو محبت د شفقت دی لکه سړی چې پر خپل اولاد باندې کوي دا به محبت د شفقت دی دا به جلا محبت دی په اسلام کې معتبر محبت هغه محبت تعظیمی دی هغه محبت چې د عظمت په خاطر یې تکي د شهوت په خاطر چې کوم محبت دی دا نه دی معتبر د شفقت په خاطر چې کوم محبت دی دا نه دی معتبر نو وس کې یو سړی را ولاړ سو هغه محبت تعظیمی او محبت شهوانی یا محبت د شفقت دای سره پرتله کړه او په دې کې د دې څخه غلطي کېدل نو بیا دا ګناهګار اوس نو د یو اعتراض جواب پدې کیږي هغه دا دی یو سړی به دا وایي چې ما خو در نبی علی سلام د دې زوی سره محبت ډیر دی دغه محبت کده د دې زوی سره د شفقت دی نو پدې کې دای نه دی ماخوذ لیکن و په تعظیمی محبت کې که یو زوی را ولاړ شي د پلار خبره د الله د پیغمبر در خبري زیاته وبولي بیا دا حرام ده دا باندې که چیرې مثلا د پلار احترام کاوه داسې اندازه چې د پیغمبر علی السلام خبر پکښ ماتېدل بیا نو داغه منع او کنو بیا پروانه اوس نو تاسو ګوري پیغمبر علی صلوات و سلام تعالی عز وجل دلته فرمایي چې هغه خلک چې د خدای عز وجل سره شریکان نشي او وی تر الله عز وجل زیات محبت او یا دغه رقم محبت لکه د الله عز وجل سره چې کول پکار دي دوی د خپل معبودانو سره کوي لیکن مؤمنان تر هغه زیات محبت لري دا الله عز وجل دا دې دلته وایي چې مؤمنان تر هغه زیات محبت لري نو مؤمن باید په خپل عمل او په خپل عقیده د الله عز وجل سره محبت وکړي او محبت دا ده چې د الله عز وجل سره د شرک فقط مازه بوی راتلی داغه سبب ځان نو والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړي دي اشد حبا لله زیات دي سخت دي د محبت په اعتبار الله عز وجل لره څنګه زیات دي مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله بیان القرآن کې د دې وجه لیکلی وای وجه دا ده کوم سړی چې وای مشرک وي په شرک باندې اخته وي هغه ته چې کله د خپل معبود د طرفه ضرر ورسی او یا دای په دې باندې پوسی چې زما معبود ما ته ضرر رسی ولو که معبود خو ضرر نه ورته رسی کبه دې باندې پوسی چې د معبود د ته ضرر رسی په دې سر خلاصي نو قرار دغه سره محبت پریږ خدای یوازې د مؤمن د ایمان علامه ده چې په دې عقیده ده چې نفع او ضرر یوازې الله عز وجل رسی خو بیا هم د الله عز وجل سره محبت نه پریږ او د الله عز وجل د محبت او د عبادت لپاره نور څه کیږي په دې پیل چې دا ضرر ماته الله عز وجل را رسولي خدای الله عز وجل سره محبت زیات دي دا یو وجه ده دومره وجه دا ده وای چې کله دغه مشرکان د مصیبت په وخت کې راګیر شي نو دوی د مصیبت په وخت کې خپل معبود هیر کې आवाज الله عز وجل تکي لیکن د مؤمن دا حالت دی که مصیبت وي که خوشحالي وي په هر حالت کې یوازې خپل الله ته आवाज نو ځکه مؤمنان وای تر کافرانو زیات د خپل رب سره محبت کوي هغه په دغه دوه صورتو کې اوس د دې د فار په تایید کې د سورۃ شعراء آیات 19 راغلي دي او د سورۃ انعام آیات 114 راغلي دي ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ولو يرى الذين كثير وویني الذين اغكسان ظلموا چې ظلم یې کړی دي دا له خو چې پر پیری مضارع داخل سي معنا یا ماضی ته اړي خو دلته معنا د ماضی نه د مضارع کیږي ولو يرى الذين كثير وویني الذين اغكسان ظلموا چې هغه ظلم کړی دي اذ يرون کله چې وویني العذاب عذاب چې کله عذاب وویني نو دی بد دا یقین سي ان القوه لله جميعا ان القوه قوت لله الله عز وجل رضي جميعا طول وان الله او يقينا الله عز وجل شديد العذاب سخت عذاب ورکوونکی یعنی الله عز وجل فرمایي چې څومره شبوای چې دغه کافرانو دي ظالمانو په دنیا کې واقعات د تکلیف او مشکل لیدلې وای او بیا د دې واقعې څخه د آخرت د عذابو قیاس کړی وای نو دوی ته به دا معلومه سوی وای چې قدرت یوازې د الله عز وجل دی او په دې معلومېدلو به دوی آخرت ته عقیده کړی وای خدا کار یې ونه کوي ولو ير الذين
کچيري لیدلې وای الذين هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی په دنیا کې یو واقعه اذ يرون العذاب کله چې دوی وویني عذاب نو د عذاب په لیدلو کې به دوی غور او فکر کړی وای نو دا خبره ورته ثابته شوی وای ان القوه لله جميعا چې قوت یوازې الله عز وجل لري جميعا ټول قوت الله عز وجل لري مطلب دا چې ټول د په مقابله کې عاجز دي چنانچه نه څوک د خپل ځان مصیبت بندولای شي او نه یې ځندولای شي او نه په دغه وخت کې د لپاره کوم یار او مددگار پیدا کیږي استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فدالو يرى الذين ظلموا کې تقریبا د نحوی ترکیب په اعتبار باندې اته توجیهات راځي هغه دا چې دالو یا شرطیه کې یا تمنیه کې او د یرا څخه یا فعل قلب یا فعل جوارح واخلي او دا هغه څخه ورسته چې دا اذ يرون العذاب دا یا مبدل منه کی او استبر الذين دا هغه څه بدل کی او یا هغه مطلق ضرب کی نو اریو د اریو سره چې ولګوي اته وجوهات دي جوړیږي او مفعول په دواړو صورتو کې ان القوه لله جميعا کله یرا څخه فعل قلب واخن او دا یو مفعول بقای مقام د دوس او کله یرا څخه فعل جوارح فعل بصر واخه نو بیا خو یو مفعول غواړي وان الله شدید العذاب او یقینا الله عز وجل سخت عذاب ورکوونکی او د دې مصیبت په وخت کې چې دا کافران کله غور وکي نو دې ته به دا معلومه شي چې الله عز وجل سخت عذاب ورکوونکی نو دغه غور کولو په وجب دوی ته دا معلومه شوی وای چې د دې تراشیده معبودان هغه د الله عز وجل په مقابله کې عاجز دي نه قدرت لري نه عظمت لري او نه د چا مشکلات لري کولای شي په دې سره به دوی ته فورا د الله عز وجل توحید او عظمت معلوم شوی وای اوس دغه عذاب چې د عذاب الله عز وجل ورکوي او دوی د عذاب وویني د دې عذاب تفصیل او د سختی کیفیت بیانوي استبر الذين اغه وخت دا سختی د عذاب دوی ته معلومیږي تبرأ چې بیزاری اعلان کړي الذين اغه کسان اتبعوا چې تابعداري یې سوي و من الذين دا اغه کسانو چې اتبعوا چې تابعداري یې کړي و ورأوا العذاب او ویني دوی عذاب وتقطعت بهم الاسباب او پریسی بهم د دې تر مابین الاسباب و تعلقات یعنی دا شدید عذاب دوی هغه وخت وویني چې کله دا د دوی زی اثر معبودان هغه کسان چې دوی په گمراهی کې اچولي و د قیامت په ورځ عذاب وویني نو په دغه ورځ به دغه زی اثر کسان د دې تابعینو چې د دوی اتباع کړي ده د دې څخه بیزاری اعلان کړي چې موږ خو تاسو ته د الله د عذاب نجات نسو درکوي او دا عبادت چې کوي دام په پریشانی کې واقع شي نو نور خو هیڅ پلاس نه ورځي بس دوی به دا وخت دغه چې عبادت یې کاوه دا عابدین دوی به دا وایي چې کاش یواره دنیا ته دوباره تللی وای چې موږ تاسو صدا سی بیزاری اعلان کړی وای لکه نن چې تاسو زموږ ته بیزاری اعلان کړ او هیڅ ګټه موږ تاسو راونه رسول اعلان کې په دنیا کې زموږ نظرانه او پیسې دا پر تاسو مصرفې دي نو د دې عذاب تفصیل او د سختی کیفیت دادي او د دې عذاب سختی به هغه وخت معلومیږي استبر الذين کله چې بیزاری اعلان کړي الذين هغه کسان اتبعوا چې دا غوي تابعداري کړل سوي ده یعنی زی اثر کسان من الذين دا هغه کسانو چې اتبعوا چې تابعداري کړي و یعنی عوام کسان ورأوا العذاب او دوی وویني یعنی عام خاص ټول عذاب وویني وتقطعت بهم الاسباب او قطع سی بهم د دې تر مابین الاسباب اسباب د تابع او متبوع د امیر او د مامور د عابد او معبود تر مابین چې کوم مناسبت وو هغه مناسبتونه ټول لمنځه ولاړ شي لکه په دنیا کې هم د دې مثال کېدلی شي کله چې یو څوک جرم کوي نو څلور پنځه کسان مجرمانی لیکن کله چې بیا دوی ونیول شي د حکومت دغه یا د یو نظام د خاصه نو په محکمه کې بیا هر یو ځان د ابل سجلا جلا بولی ټول یو د بل بیزاری نو دغه سی به د آخرت په ورځ هم د دې دغه حالت د دې په ارتباط باندې په قران کریم کې ډېر زیات آیاتونه راغلي دي تایید په سورته سبا کې احزاب کې صاد کې مومن کې اعراف کې یونس کې نحل کې قصص کې ابراهیم کې په ټول کې ستا وتقطعت بهم الاسباب نو ټول اسباب قطع شي او پرې بیږي
وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم وقال الذين وبوای هغه کسان یعنی چې کله د خپل مشرانو نازوانی وویني چې موږ کوم ورته ورواچولو او فائدہ مراونه رسیدل چې کله دا وویني وقال الذين وبوای الذين هغه کسان اتبعوا چې د دې مشرانو تابعداري کړي او په باطل کې ورپسې و لو ان لنا کرتن کچيري وای موږ لره کرتن دوباره دنیا ته تګ ونتبرأ منهم نو خامخا به موږ بیزاری اعلان کړي وای منهم د دوی څخه موږ به بیزاره سوی وای د دوی څخه کما تبرؤوا منا لکه څنګه چې دوی زموږ څخه بیزاره سول په دنیا کې خو موږ د دوی د پاره ډېرې منډې تړلې وکړې ځغستله مو شاوخوا مو ځغستله اوس دا د دې بیزاري راسې اعلان کړه کاش کې دې دنیا ته یو وارې تګ وای موږ به هم داسې بیزاري اعلان کړی وای وقال الذين اتبعوا وبوای هغه کسان چې هغوی تابعداري کړې ده او چې د دې مشرانو نازواني وویني لو ان لنا کرتن کچيري وای موږ لره کرتن دوباره تک دنیا ته فنتبرأ نو موږ به هم بیزاری اعلان کړي وای منهم د دوی څخه کما تبرؤوا منا لکه څنګه چې دوی دا بیزاری اعلان کړ زموږ څخه خو د دې ارمان هیڅ پیدا دوی ته نه رسیږي الله فرمایي كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات كذلك دغننګ يريهم الله وروي دیت الله عز وجل اعمالهم د دې اعمال حسرات بے فائدې عبس دا د دې ټول مهنت به د قیامت پر ورځ عبس وویني الله دې محفاظت وکړي كذلك دغننګ يريهم الله وروي الله عز وجل دی لرا اعمالهم د دې اعمال حسرات عبس ټول اعمال به عبس عليهم فردي باندې هیڅ ګټه به ورته نه کړي وما هم بخارجين من النار وما هم او ندي يعني تابعين او متبوعين دواړه بخارجين وتنك من النار د اورڅه د همیشه د فارب په اور کې پاتې الله دې محفاظت وکړي صدق الله العظیم